نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. په قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي د شمه سپاره کې چې ما په زمانه باندې قسم چې انسانان ټول په نقصان کې مګر هغه انسانان په نقصان کې نه چا ایمان راوړی مسلمانان شوي نیک اعمال کا حق تحقیق کا او صبر کا. نو ټولو د خیبر ایجنسۍ کې عمومو او عوامو ټولو ته اپیل کړم او ورته دا خبره ورته کړم چې زموږ په وطن کې پخوا زمانې نه به ځمکو یا هر څه شي تنازع به چې وي که نه نو افتیار قانونو په تحصیل کې به وه جرګه به وه او جرګې به پکې خوراکونه کړه او شیونه به یې کړه خو څه یو ټوټه ټوټه کار پکې روان و. نو اوس چې څومره زما د عمر تجربه څه کم شپېته کاله عمر که نه دا خپله تجربه به ورته وایم چې هر چا څه مسله راشي په لنډي کوتل تحصیل کې په تاڼه کې راشي نو د تاڼهدار ایس ایچ او ډي ایس پي او دغو ټولو ته دا اپیل کړم چې دواړو فریقینو نه وک اخلئ چې تاسو کوم علم خوښ دی کومه مدرسه م خوښه ده. مدرسه چې راشي وکنامه باندې به دستخطونه تر واخلئ او تحریري بیان به هم تر واخلئ چې ستا څه دعوه ده او بل ته به وایي چې تا څه دعوه دواړو دعوې کاغذونه به کړئ او هغه ته به مولا ته به ورولګي مدرسې ته او هغه مدرسه مولا به دې خبرې پابند دي چې دواړو نه 10 زره 15 زره که 6 زره یو ځل به تر واخلي او ورته ووایي چې دا به طور خیرات دي په هفته کې به دننه فیصله کړئ قرآن او د سنت او حدیثو په رڼا کې او تاڼې ته به یې رالګئ د قرآن او حدیثو په رڼا کې. او الحاج تاج محمد چې کوم دی نګران صوبایي وزیر دی د قوم دپاره ډېر خدمات دي. الحاج تاج محمد ته هم دا اپیل کړم چې لوړګي تاڼهدار او ډي اس پي سره چې کوم دی دا خبره ډسکس کا چې څومره تنازع په لوړګي کې دا نه جرګې کولی شي او نه عدالتونه ښکولی شي. دا خلک خپل لالچ راخیږي زه لوږې والی یم چې ورته ووایم خلک چې لوږې هغه والی ته به څه فیصله وکړه. علیمان او بیا علیمانو ته هم دا اپیل کوم جزانه او غریبانه اپیل ورته کوم چې علما کرام چې کوم دی د نبي علیه السلام د دین وارثان دي. علما کرامو ته هم دا اپیل کړم چې په هفته کې د قرآن او حدیثو مطابق فیصله ونه کړئ او د خپل لالچ او خپلوالۍ او د هر څه شاته غورځوئ. او ګورئ که تاسو لالچ او رکوب بنیاد باندې فیصله وکړه نو تاسو ګورئ خائن شوئ خیانت هم وکړه نبي علیه الصلاة والسلام سره خیانت وکړه او جهنم ته به غورځېږئ تاسو به دین باندې ځکه چې تا علم او قرآن او حدیث او یا چې کوم دی چې خپلوالي او روپۍ به څوک راکړه څنګه به یې راکړله او ته ربطي کې لاړ شئ او دا خلک بیا سره بدۍ باندې واړئ زما جیب او ګېډه ډکه شي. نو علما کرامو ته هم دا هغه ورته سوال سر ورته کوم چې د لوړګي تاڼې نه 2 فریقې چې کومې علم لم لاړ شي د قرآن او په حدیثو په رڼا کې په صحیح فیصله او شریعت کې چې څه حق خبره یې هغه ورته وښیئ او بس باقي هغه کې مه کړئ دوکاندارۍ او روپۍ او شیونه هر چا ته یم چې د خلکو تنازع خلاص شي. اخیري په دغه شعر باندې به دا خبرې خلاصې کړم ټول وطن خلک مخ ته را روان یو ژړاګانې او شواخونونه یې کوي چې به جرګو دغه شیونه ژاړي که نه. حمزه بابا شعر دی چې سترګې مې ړندۍ شه دا زه څه وینم او دې نه خو به ښه وي چې یې نه وینم لاړه دا یا جنازه ووته داسې راته ښکاري چې یې زه یې نه وسه.